راته واخله. زما نوم دی مولوي عبدالخالق دمړ، زما تعلق له ضلع لورلای سره دی. مولوي صاحب دا راته ووایه راله پریس کانفرنس مو وکړي. په پریس کانفرنس کې تا داسې وویل چې زموږ په مځکه باندې ناجایزه روانې دي د ګورنمنټ په حواله باندې قبضه کېږي او نور خلکو ته ورکول کېږي. په دې هکله باندې راته ووایه ولې کېږي؟ ستاسو مځکې دي، د بل ته اختیار تاسو ورکوئ که نه ورکوئ؟ څه بیان کړه. سر دا د بلوچستان حکومت د رینیو ډپارټمنټ له طرفه زه یو نوټیفیکیشن وسولی پر 20 جولای 2025 باندې. دا نوټیفیکیشن اوس دا 3-4 میاشتې پر دا باندې کار شروعولی. بیا بار موږ سیمبیار صاحب ته ورغلو، د بلوچستان د سټلمنټ افسر ته ورغلو، د ژوب ریجن ته. هغو بار له موږ څخه د 2 لک روپۍ غوښتي چې پر سټلمنټ پر پی کړ به ته 2 لک روپۍ ورکوي. له دوی سره زموږ د یو علاقې یو سړی و، میرا په نامې شخص په نامه باندې مشهور وي، هغه سړي له ده سره جوړ توړ کړی وي، دوی په هغه سلسله سره ګډ ول. نو په دغه کې هغه سټلمنټ وکړي، ریکارډ یې ولږي پر دا 13-17 تاریخ باندې. په دغه کې دا ټیم زموږ په علاقه کې د مستنګ بلوچستان دی، یو شاهنواز نومېږي بلوچ دی د مستنګ، هغه یې پکې شامل کړی دی. یو جاوید رحمان نومېږي د سیبي، یو قاسم نومېږي چرمین دمړ کمیټیا دی د سنځاوي، د دغو خلکو ته هم دغه جان بوج کار مځکې ورکړي. په دغه کې زموږ قبایلي شاملات مځکې پرتې وې. هغه دا ټیم و یوه سړي ته 944 یې کړې وه، میرا په نامې شخص ته پر نامه ورړولګي دي، او د میرا په د ورونو سره دغه د کور والا تقریبا 1961 ایکړ ځمکه را روان. هغه له موږ سره موږ د یوه خاندان یو، هغه یو نیم شواره اوبه دی، زموږ 2 شواره اوبه، زموږ ته یو پټ هم نه را سټل کړی. نو بلوچستان له حکومت څخه خاص کر له وزیر اعلی بلوچستان څخه، له ګورنر بلوچستان څخه، له چیف سکرټري څخه موږ دا مطالبه کوو چې زموږ سټلمنټ صفا سي. چې زموږ سټلمنټ سوی دی دا کې بالکل ګډ دي، 2 نمبرۍ دي. چا کوم چا هغې ورکړی د هغو هم داسې یو د بل مځکې د هغې سره ګډې وډې کړي، عدبندي نسته، نه یو طرف معلوم دی، او بل زموږ په ځای کې خریدو فروغ کړی دی. په خریدو فروغ دی د هغه یو ایکړ مځکه اخیستې ده، اوس یې په ریکارډ کې را روانه 3 ایکړه مځکه د بل چا مځکې لاندې کړي دي. نو زموږ دغه ګزارشات یې ستاسو په توسط باندې ستاسې مخ ته ورسوئ. مهرباني. مشکلات لننه زه تقریبا یو څور مزمه کې د ماش درته چې مشترکه مځکه د جنگلاتو په نامه ده، د دغه ایریا باندې دوی دغه میرا په نامې شخص بلډوزر د سرکار په تور باندې چلولی، انتظامیه ورسره وله. دغه باندې زموږ قبایل ورته ودرېده، دا بلډوزر سره له انتظامیې موږ د مځکو له دې سره د خوني جنګ خطره ده چې داسې قبایل مختلفه قبایل په جنګو سره اخته کوي.